اسمان سره خبرې اترې کوي او یو خوا ګراني ده جون تیرول ډېر زیات ګران شو. حلب خان وی خبره بیا هم ادارې ته راځي لکه فوډ ډپارټمنټ هم یو اداره ده خو ورځ دوه دغه روټۍ چې کومه ده نو په 30 روپۍ وه او ډېره کولو په مارکیټ کې روانه وه. 2-3 کسان پکې فوډ والا مطلب دا دی چې ونیول او په هغې کې د هغوی قیادت هم و. بیا پکې مطلب دا دی چې نور کسان هم رالل او مختلف صدران او څه جرګې مرکې هم پکې وشوې. خو زه فوډ والا دغلته ګرموم چې فوډ والا وایي چې زمونږ 120 ګرام روټۍ ده او 20 روپۍ وزن دی، دا 20 روپۍ ریټ دی. نو آیا بیا مطلب دا دی چې په سرکار کې اوسې ته نو ریټ هر دکاندار هر اسوسیشن ریټ په خپله مرضی نه شي زیاتولی. ته به باقاعده انتظامیې سره کښېنې، په دې ضلع کې پرایس کمیټي ده، ډي سي سره به کښېنې، لکه مطلب دا دی فوډ ډپارټمنټ سره به کښېنې، د خپل طرف نه ته په ریټ کې اضافه نشي کولی، دا قانونا جرم دی. دغه اضافه چې کومه شوې وه د 30 روپو دا خپله شوې وه، دا یونین کړې وه، فوډ ډپارټمنټ نه وه کړې او نه سرکار کړې وه، دا ر خپل طرفه شوې وه. خو فوډ ډپارټمنټ دغلته موږ دا ګرمو چې ته ولې یو سړی دا نه پرې کوې چې خپلې فیصلې په دې قوم مسلط کوي، خپل ریټونه په دې قوم مسلط کوي. بیا پکې حالات دې ته ورسېدل چې 30 روپۍ کنټرول کېدې نه او فوډ والا چې کوم دی هغوی هم غږ نه کو. بیا پکې د میډیا مداخلت هم راغی، د مختلفو خصوصا زه به دا ذکر وکړم چې ډېر کویک اکشن په جماعت اسلامي واغېست او هغوی 4 ورځې ټیم ورکړ او 4 ورځې پاسې د ډیپټي کمیشنر د دفتر مخې ته درنه اعلان وکړو. وړومبی اعلان چې کوم دی نو یوت کړی کوم چې د نوید وایس پریزیډنټ دی هغه د خپل طرف ته وړومبی اعلان کړی، خو چې هغه اعلان وکړو نو دا مطلب دا دی چې جماعت اسلامي به دا یو مني چې منظم جماعت دی بغیر مشاورت کار نه کوي، نو نوید ته به خامخا مشاورت اصلو د پارټۍ مون एकदम په هغې باندې فوډ والا ایکشن واغېسته او روټۍ په 20 وه. حالانکه پرونه ملب خان ما ته چې روټۍ خوړه نو په مردان روډ یو دکاندار ته 30 روپۍ ریټ اخیستی دی که نه. خو دا د فوډ ډپارټمنټ ذمه داري ده، دا ریټ کنټرول کول د اضافي ریټ اخیستل دا د فوډ ذمه داري ده چې دې مطلب دا دی د هغې خلکو خلاف کاروی وکړي، په پریشر کې دی نه راځي. خو دلته یوازې مطلب دا دی د روټۍ مسله نه ده، که په دې بازار کې ته وګورې که نه نو ډېر داسې څیزونه دي چې هغه مطلب دا دی د سرکار د نرخ مطابق تا ته نه میلاویږي. ښه بیا مطلب دا دی تا ته پیور شی نه میلاویږي. ته مطلب دا دی د چرګانو مسلې ته وګوره، په دې کې ډېرې لانجې روانې دي. اوریجنل چرګ به تا ته نه میلاویږي، ستا مخکې به مطلب دا دی چې ډرم ته وغورځېږي، خو بیا چې تا لفافه کې کوم واچولي چې نو هغه به هغه نه هغه ستا مخکې چې کومه لال شوي. دا ټولې ذمه دارۍ د فوډ ډپارټمنټ. نو چې فوډ ډپارټمنټ کار نه کوي نو عوام به راپاسي، یا مطلب دا دا حل دی چې ته قوم احتجاج ته مجبور شي، پاره خبره به قوم روځي او احتجاج به کوي، نو په احتجاج به باندې مطلب دا مسلې حل کېږي. دا ادارې چې کوم اداره د قوم د ټکسونو د تنخواګانې پسالي، د دې قوم د ټکسونو نه مطلب دا چې دلته د فوډ کنټرول دغه هم دی، کنټرولر هم دی، سپورډنټ هم دی، نور عمال هم د غونډ دفتر هم دی. نو هغې کې به ته مطلب دا څه ووایې چې ډیوټي نه کوي او روځي نه بازار ته. په دې بازار کې موږ ګرځو که نه، څه وخت مخکې د پایو خلاف د اپریشن خبره وه، 2 ورځې اپریشن وشو، بیا هم په نظر څو نه لیدل، هم دغه فوډ ډپارټمنټ سره تعلق ساتي. اوس خو پکې لا یو بله محکم ده حلال فوډ، خو چې ته ډیوټي نه کوې نو په دفترو کې مسایل نه حل کېږي. په کار دی چې فوډ ډپارټمنټ، د حلال فوډ ډپارټمنټ او خصوصا ډي سي صاحب ته دا په کار دی چې یاره دا ادارې چې کومې دي دا په دې مجبور کړي چې دوی په هفته کې 2-3 ورځې مارکیټ ته ورکړي، بازارونو ته ورکړي. تا چې څنګه ذکر وکړو چې دا حکومت فیصله نه وه دکاندارانو وکړله نو په 30 یې خو کافي ورځې خرڅه کړه، خو پرونه خبره چې څنګه تا ذکر وکړو په 30 باندې روټۍ څونه وړه وړه روټۍ وه، نو لکه د دې ټیم کې اوس روټۍ په څو ده؟ دې وخت کې خو ډېر خلک 20 روپۍ ریټ لري، 20 او بعد خلک چې کوم دی لکه پرون موږ ته په مردان روډ په 30 روپۍ باندې روټۍ میلاو شوه، خو دلته لږ عوام هم ګرم دي. په کار دی چې لکه اوس څوک په 30 خرڅوي
چې دغه زه روټۍ راوالم لکه دا که ماته میلاو شوي وه قسم دی ما به ډي سي پسې وړه یا به مې فوډ ډپارټمنټ ته وړه خو کوم ملګري چې راوالي ګوره بعد وخت کې به ته اجتماعي جنګ هم کوې ته به صرف ریډیو ته ټلیفون نه کوې یا ټلیفون به نه کوې خو بعضې خلک مطلب دا دی زه دا مورم ویره صحافیان ودري یا لکه تو ودني چې تا له ګرانټ شي درکړه او ته متعلقه محکمې ته نشې تللی ته هم لاړ شې شکایت وکړه که نه صحافیان نور څوک دي صحافیان مطلب دا دی ولې بدنامې چې یاره بس هره خبره او صحافي خو به هله خبرېږي چې ته را چې ته ورته ووایې چې ما نه ریټ زیات واغېسته نو دې کې د عوامو هم غلطي لري خپل تپوس نه کوي د خپل حق تپوس نه کوي او شی ورته خراب میلو شي نه دي که غوښه ورته خرابه میلو شي نه کوي شکایت که روټۍ ورته په ګران ریټ میلو شي بل داسې د خوراک شي که ورته په ګران ریټ میلو شي شکایت نه کوي بس الب خان شته غم به یې کوي توپان شته غم به یې کوي یا بل ملګري میډیا دا د میډیا ذمهداري نه دی یوازې د دې عوامو هم ذمهداري جوړېږي او خصوصا چې ما سره زیاتې شو نو چې زه خپل اواز نه پورته کوم نو څوک به راله پورته کوي میډیا به مطلب داري خوب ویني خوب کې به د هماغه مسله ویني او میډیا به بیا راځي او هغه مسله به حل کوي عوامو له هم پکار دي بلکل مطلب دا دی چې میډیا به څنګ په څنګ عوامو سره ولاړي بلکې د دوی نه به لږه ځکه تا ته ده ووایم په دې روټۍ کې مرکزي کردار په دې کې میډیا دی که څوک سیاسي جماعت بیدار کړی دی نو میډیا بیدار کړی په دې کې هم مرکزي کردار د میډیا دی خو په کار مطلب داري په 400 کې یوازې جماعت اسلامي نه ده نور سیاسي جماعتونه هم شته هغوی له هم پکار دي چې عوامي توپان صاحب ته ماته دوه دې وخت کې په بونیر کې او په سوات کې په 30 روپۍ باندې ډوډۍ ده په بونیر کې او په سوات کې دا د میاشتې نه مخکې ریټ دی او دا کوم وړه چې دي نو په دې وړو مناسبت سره تندورونو والا سره څه پاتې کېږي ورته هغوی سره مزدوران دي کرایان دي دا 20 روپۍ ریټ چې کوم د دې نه مخکې لږ وړه ګران ځکه تا ته راوړې تیلی یاد یې کوم قانون 1500 تیلی په 1400 ته راغلی ده او کله چې ته دا تنورونو والا هغه غټې بورېلي من 2 من زمن نه پکې غالبا کمه نشته 50 کېجي دي که څه دغه وړه نور هم ارزان دي نور هم مطلب داري په دې کې کمی وي نو چې 10 کیلو تیلی 100 روپۍ را پروتې را او دا چې په 1500 روپۍ و دا 10 کیلو نو هغې وخت کې 20 روپۍ ریټ و د روټۍ نو چې دا 1400 راله نو څنګه ته مطلب د حالان کې د غټه بوره باندې ډېره سر غورځېدلې دي خو زه تاله د ځکه چې موږ خلک دغه 10 کیلو وړي نو 10 کیلو ما څه وخت مخکې په 1500 وړه پرون نه بله ورځ مې په 1400 وړې ده د هغې نه مخکې مې په 1400 وړې ده دا 1500 ریټ ډېر مخکې و خو په 1500 کې 20 روپۍ ریټ و او نن ته په 30 کې د دې 30 درته زه وایم بعضې ضلعو کې شته خو هغه پخه 140 ګرام روټۍ وه 140 ګرام خو بعضې خلک چې کوم دی نو 40 روپۍ لي خو هغه ډبلي روټۍ ډبلي لکه 240 ګرام یې هغه نو دوی چې داسې کوي یا خو د روټۍ ډبل کي او یارې بیا انتظامیې سره کینی لکه موږ انتظامیه په دې ګرمو چې د دوی نه تپوس وکړي او آینده بین کی چې خپل ریټونه به تاسو په ضلع کې نه مسلط کوئ ریټ مقررول دا ستاسو کار نه دی دا به انتظامیه او نانبای اسوسیشن به کینی او مشترکه به یو فیصله کیږي او د هغې لاندې به ریټ مقرریږي نو د پوډ والا دغلته ذمه داري ده چې دا خلک مطلب دا دې مقام ته ولې ورسول چې دوی خپل ریټ په خپله مقرر کړ او دوی ته تپوس ولې ونه کړ دغه یو ذمه داري مطلب داري پوډ سر ته نه رسولې نه د رسولې هغه راللو په 10 روپۍ باندې روټۍ خرڅوي اوس دوی دا وایي چې یاره دې کې ګیس هم ګران شو دې کې چې کوم د خشاک هم ګران شو دې کې د سرو وړو او د سپینو وړو دغه هم دی پکې نو خو سره وړه چې کوم دی په دغه خرڅوي نو بیا پکې نور هم ګټه ده اوس دلته زیاتره تنورونه چې کوم دی نو سره وړه خرڅوي سپین وړه نه خرڅوي علب خان وایي د کومې پورې خو چې د وړو خبره ده نو تنورونو کې زیات لکه روټۍ سپینه میلاوي دا خو که چېرته یکه دوکه موږ پرې ټول تنګې او شب قدر خو به یاد نه کړم خو پرې 400 کې موږ ګرځو نو چېرته داسې شکایت مخې ته نه راغلی چې روټۍ سره ده البته بعضې خلک مطلب دا دی چې په فرمایش باندې 2 قسمه روټۍ پخي هغه خو هغه سره ښکاره په شیشه کې پرتې وي سره مي او سپینه مي خو که زه تا ته ووایم علب خانه دا منې چې دا سپینې نه هغه سره خوږوي خلک په مینه خوري اته خوند کوي چې هغه روټۍ ته خوري نو دغه خو څه شکایت نشته
که چېرته یې کا دوکا کېږي نو هغه مطلب دا دی چې په فرمایش کېږي او وخت کاره په مارکیټ کې پرتې وي، سره روټۍ هم پرته وي او سپین هم پرته وي. کله چا سپینه خوښي سپینه والي او کله چا سره خوښي سره والي، خو اوړه ډېر راپروتي دي په هغه نسبت کله چې مطلب دا دی لږ وخت مخکې ته ریټ وګورې او په 20 روپۍ روټۍ وه نو چې په هغې وخت کې په 20 پیدا وه نو نن خو مطلب دا دی وړه تیلی 100 راپروتې ده نو غټه کې خو 1200 یا زیاته کېدی شي چې راپروتي نو بیا خو پکار دی چې 30 روپۍ دا ظلم دی. البته که انتظامي سره کینی او د روټۍ وزن زیاتیږي او د هغې مناسب بیا ریټ مقرریږي نو هغه به قوم اکسپټ کړي، که نه دا چپاتي وي دا وړه روټۍ نو په دې باندې 20 باندې هم قوم تیار نه دی. خو په دې وخت کې د مجبورۍ نه علي ځکه چې بله لار نشته خلکو سره. اوس فوډ والا خو کوی نو هغوی مطلب دا دی دا مې یو خواهش دی چې عوام دې بایکاټ وکړي نو بایکاټ خو د دې مسلې حل نه دی. فوډ ډپارټمنټ ته پکار چې خپله ډیوټي وپېژني. صحیح. توپان صاحب دویم نمبره شو سبزي منډۍ دې مسلې ته. سبزي منډۍ دا کیس چې کوم وګټلی شو په دې باندې څه د دې باره کې سره څه معلومات دي؟ نو سبزي منډۍ کیس کې خو لږې ټیکنیکل غلطۍ وي، یو خو ټیمۍ سره پراپر خپل ځای نه د سرکار ځای و سره نو دغه یو پریویټ ځای او دغه ځای ته که دا سبزي منډي تللی وه نو دا انکم چې نو دا به یو کس به ته تللي یو خاندان دو خاندانو ته به ته په کوم ځای کې چې سبزي منډي ده دا د اسلامیه کالج پراپرټي ده، دا د قوم اسلامیه کالج ته وقف کړی دی او لږه ځمکه هم شته غالبا د ترنا بړختره چې دا د اسلامیه کالج پراپرټي ده. نو دا فیصله چې کومه شوې ده دا په میرټ شوې ده. عدالت هم دې ته کتلي دي چې یاره دا انکم کم خواځي او هغه انکم کم خواځي. نو اول خو که ته وګورې په دې روډونو وګوره که نه د سوزکي یا په دې روډونو باندې ته چینچی وینې الف خان بهي اډه شته خو نشته اډه خو ټیکس ته ګورې ټیکس ته علي دا په کوم قانون علي په کار دی. په یو وخت کې دلته یو ډي سی او به ورته وي ظفرعلي شاه صاحب زما مخکې یو ټیمو ته کال وکړم هغې وخت کې دا تهباداري م پکې دغه ورته وی دا تر کوم قانون لاندې دی اوس هم یادېږي ګوره چې یو ښه کار وکړي که نه لکه منتظر خان هم دلته کار کوي منتظر خان هم دلته هغه چې تا ته هم دا په اډمنسټریشن اوس د ظفرعلي شاه غوندې افسرانو باندې پهر کول پکار دي. دغسې په پولیس کې الف خان بهي دا دن چې زمونږ آویجي سهیل خالد شو یا عرفان الله خان سهیل خالد یا دا نن چې زمونږ آویجي اختراعات خان دا هم په دې ضلع کې مطلب دا ډي پي او پاتې دي او ډېر ښه کار یې کړی کردار باندې فخر کوو. خو اوس د غونډې صوبې ذمه داري ده نو په کار چې را په 400 کې کوم څه روان دي د پولیس حوالې سره چې په دې خصوصا اکشن والي او هغه خپل روایات برقرار وساتي چې د په قیادت کې په 400 ضلع کې د اختر حیات خان قیادت یادوم په 400 ضلع کې امن سکون خلق خوشاله و. دغه سره سهیل خالد په وخت کې امن او سکون خلق خوشاله و. دغه سره عرفان الله مروت په دغه کې سکون خلق خوشاله و. خو نه هغه سچوګان چې ما تا ته وختیم 2 نمونه واغشتل اجاز خان بازی او ولید خان او غافر الله تاریخ سهیل داسې مطلب د هغه سچوګان په نظر نه راځي چې هغوی به دلته کې سچو پتنګي پاتې احسان شاه خان په پړانګو کې پتنګي کې هغه اوس دې وخت کې ډي سپي دی نو هغه ذکر په ډي سپیانو کې راځي ځکه په 400 کې ګلشید خان لکو ډي سپي شب قدر ډي سپي مطلب دار ګلشید خان نو کوم خلکو چې په عوامو کې مطلب دار خپل خدمات خولې دي عوامو ته یا مسعود خان سړیرو کې چې دې وخت کې یو تاریخ مطلب دار چې هغه ایسچوګان هغه ډي سپیان هغه ډي پیوګان اوس هم د قوم په زړونو کې دي او فخر پې کوي. خو مطلب دا دی کوس لکه را په بټګرام کې څه دي نو دا د پولیس فورس لپاره بدنامي دی په کار چې دی خو دسته کې ذله بدر کی دا ذله پې نه بدنامي. دغسې من خبره ده ګرانې او د دغه کولو نو دا بدقسمتۍ نه الف خان بهي ادارې زمونږ نه دي ادارې دلته په دې ماشومانو حوالې سره به خبره وکړو. د لیبر انسپکټر چې کوم دی د ده دا ډیوټي ده چې دې مطلب دا دی دا کم ماشومانو باندې چې دا کارو ته دا منم د خلکو غربت دی ډېر پکې یتیمانان هم دي وس هم نشته خو لیبر انسپکټر به ته په مارکیټ کې ونه وینې ویزټ په د هغه ونه ونې چې د کوم هوټل ویزټ یې وکړو
د کم روډ باندې چرته په نظر راغی په نظر نه راځي نو ځکه نه راځي چې هغه خو یا مطلب دارې میلوري یا خپل کاس سره مخلص نری ښه دغسې مطلب دارې چې ته علب خانه پرون موږ چا سره ناستو ما یو دوه ینګ ډاکټران په ړومبي ځل ولیدل خو د هغوی کردار ته چې وګورې د هغوی پبلک ډیلینګ ته چې وګورې ښه بیا د 400 MS پکې چغې وایي هغه خلکو سره چې هغه ګورې دا لاندې هغه چې کوم فایل تپوس کو دا لاندې خلک دي څوکیدار مالی چیرې کم خلک مړه شوي دي هغه فایل راوړه چې د هغوی هغه بچي بړتي کو اوس تا ته پته لګي فایل ولې نه پټ اپ کي بیا د مطلب دارې په اداره کې بعضې منظور نظر خلک وي چې دا نه غواړي چې د علب خان زیرې بغیر پیسو بړتي شي ابه حتی لوسه کوشش کوي چې علب خان سره رابطه وکړي چې هلکه صاحب سره مې دله خبره کړې ده زوی پې دله بړتي کوم ته ما سره سبچه کې میلو شوه د دې سیسټم خاتمه کول پکار دي موږ اکثر صرف هیډ اف د ډپارټمنټ بدنامو دا سانکو دی کا خال دی دا زمونږ آنکو دی کا خال دی سلور سیزونه یاد که توپانه کم کم دي چې هغه خلک زمونږ د اواز خو څوکوري چې 400 هسپتال ته ورشي او د خپل برته خو کی به ډایرکټ مثله ورشي نو بس خو مطلب دا کم خلک کم خلک چې زمونږ اواز اوري هغه خلکو له پکار دي خصوصا د هیلث ډپارټمنټ سره خبره کو کو څوک وفات شوي وي یا څوک ریټایر شوي وي نو ډایرکټ یې مې سره رابطه وکړي ډایرکټ ډي ایم اس سره ډي ایم اس ته چې وګورې ماشوم بچی خو د هغه خبرې موږ په دې بازار کې ناست یو اعلان کې دا زما ړومبی ځل دی چې زه ډاکټر ښه ویم نو ښه ولې ویم خلک وي یار قوم وي نو بیا زما ډیوټي جوړېږي چې د قوم په مطلب جاوید ستار ایم شعیب خان زه به لږ اووه کاله پس د 400 هسپتال زه خپله نه ځم زه پرون دا تا کال وکړم ته بیمار وي ټسټونه دې کول تاله درلم ګنې زه نه ځم دفترو مفترو ته خو زه تر دفترو خبره نه کوم په هسپتال زه ته بار په مارکیټ کې خبره کوم بار د چوک خبره کوم د خپل علاقې خبره کوم چې څوک لاړ شي نو د پبلک ډیلینګ د بیهیویر دا د مریض لپاره ډیر بهترین شی دی هغه مطلب دا چې د ام اس او د ډي ام اس د دې دواړو مطلب دا چې خو چیرې د دوی په وجه په هسپتال کې لیک چینجز هم راغلي دي او بیهیویر ډیر ښه شوی دی الان کې بعد ډاکټرانو سم شته چې دا کوي بیهیویر ټیک نه لري چټې ډیجیټل شوی چټې اخو انلاین سیستم شو توس 2 کاله مخکې چټې راغستې ده کنه لکه نن دې چټې راوغسته 2 کاله مخکې پس چې کوم دې تخپل ریکارډ کړي بل سرور دې پیسې بګې خو دې خو کیږي نه او چا درې 15 روپې په ډیجیټل به واپس درکې او مطلب دار بس اوس ریکارډ ټول انلاین سیستم شو ستای نه سی چې ورکې نو کوتا د نن 2 کاله مخکې هسپتال لکه 35 40 سال چې کوم دی توپانستان ډیر وخت شو کله نه د هسپتال شوی دی دا 25 سال زموږ د صحافت شو د یو مسم دی د توجه نه راتله چې خلکو په قطارونو کې ولاړو 2 کاونټرې به اوسه ته کاونټر کړې ته کاونټر کړې او په شپږ منټه کې چې کوم دی اکثر بچي چټه به راغستنو ډاکټر به چټي شو او ته به اله تا ته به چټه ملو افغان مې دی کې بیا مطلب دار یو مغه سیاست ته بیا خبر راځي د دینه مخکې د یو پارټۍ په صوبه کې 10 کال حکومت و دا مطلب دا چې بیا پکې د پی ډی ایم حکومت راغی خو افسران کار ته چا نه دی پرېښی دې وخت کې نگران حکومت دی او د هغوی دې سره څه کار نشته چې 400 MS ښه کارونه ولې کوي هغوی مطلب دا چې خبرېږي نو هغوی پې خوشحالېږي موجوده نگران حکومت نه غلطۍ په دوی کې هم ډېره شته لا ناډر والې سره نور دغه والې سره خو دا پکې یو خواله دی چې کوم افسر ښه کار کوي نو سپورټ کوي مخکې خو مطلب دا ښه کار تا نه شو کولی ځکه هلته به نه څه غوستي شو نو چې څه تا نه غوستي شو تا ښه کار نه شو په موجوده ام اس باندې دا پرشر نشته چې په صحت کارت کې به دا نه ورکول غواړي زما د هسپتال چې کوم بجټ دی په هغې کې دا پرسنټیج دې سره به زه څه چل کوم اوس خو دې مطلب دا دی چې وایي چې یاره مسایل زه حل کوم عوامي مسایل زه حل کوم نو دا غیر لپاره او مسلې روړې چې هسپتال کې کوم مسلې خو توپان سه تا علب خان به یو خبره کوه بنیادی خبر وسره د هیډ کلرک وسره د سټینو وسره د اکاونټنټ یا د ام اس په دفتر کې چې غیر چاپیره تسانه عمل را چې هغه ام اس ته دا فایلونه راوړه فایل کې دا لیټر پلانې څه شو دا ټول مخلص پکار دي چې دا ټول مخلص شوي ني او په کومه لار جاوید ستار په کومه لار ام اس شعیب خان روان دي او دوی ورسره په هغه لار نی روان شوي نو د دې هسپتال ترقي
بیا سر ته نه رسي لکه طوفان نه به صاحب، دغه ها. مړو واله ته یا ریټایرمنټ ملازمینو ته خپل حق ملو چې تر کومې پورې چې دا ټول عمله مخلص شوي دي لکه طوفان صاحب زموږ ستا پرون څه 3 غنټې وشوې بالکل 3 غنټو کې چې